او رحیم د وجې په موږ باندې رحم وکړي او الله موږ په دې کوتاهۍ ونیسي. یا الله موږ ته دا کوتاهي معاف کړي. یا الله موږ ته دا کوتاهي معاف کړي. یا الله دا ستا عظیم کتاب دی، عظیم علوم پکې دي، په دې باندې احاطه کول دا ډېر مشکل کار دی. یا الله چې کوم ټوټه ټوټه علم تا موږ ته راکړی دی، الله دا زموږ نه مه هېروې او الله د دې نه علاوه موږ د دې چینې نه مزید سیراب کړي. الله دې دپاره په هغې الفاظو دعا کوو چې کوم ستا خوب رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه چې اللهم ذکرنا منه ما نسینا، اللهم ذکرنا منه ما نسینا، اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا. ای الله د عظیم دولت باندې تا موږ مالامال کړي وو. یا الله دا ستا موږ سره ډېر لوی احسان دی. یا الله موږ د دې د شکر نه قاصر یو. یا الله دا غواړو چې دا عظیم دولت، دا عظیم مال چې تا پې موږ مالامال کړي وو، زموږ د ناشکرو او زموږ د بې ادبو د وجې دا زموږ نه مه اخلي. او دې باره کې موږ هغه دعا کوو چې ستا خوږ رسول په دې الفاظو کړې وه چې هغه الفاظو کې برکات دي چې اللهم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم رزيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وجلاء همومنا وغمومنا، وجلاء همومنا وغمومنا. يا الله یا الله د دې انعام نه موږ محرومه کړې. یا الله د دې خپل کتاب خدمت چې کومه موقع تا موږ ته راکړې، یا الله دا زموږ نه مه اخلې. یا الله هغه آفتونه چې کوم د دې مخې ته راځي او موږ د دې نه مشغول یو، الله هغه په خپله دفع کړي. الله هغه فتنې چې کوم د دې مخې ته راځي، الله په خپله دفع کړي. الله د هغې دپاره په دې الفاظو دعا کوو اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا الله دین علاوه کو نور داسې حالات چې هغه بیماري هغه حایل شي د دې ترمنځه، نو الله دا درخواست کوو ستا دربار کې چې په موږ داسې بیمارۍ مه راولې چې د دې کار نه موږ محروم کړي. یا الله داسې بیمارونه محفوظ کړي چې هغه موږ ستا د کتاب د خدمت نه مشغول کړي. یا الله د هغې خلکو سره ته پوه شي چې هغې موږ ستا کتاب ته نه پرېږدي. یا الله د هغې خلکو سره ته پوه شي، الله هغې ته تا په غاړه کوو په دې الفاظو چې اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا الله دې خلکو سره ته پوه شي
یا الله دا خلک په خپلو ځانونو مشغول کړي. یا الله موږ ته په حفاظت کې. یا الله ته ورسره پوه شي. اللهم انا نجعلك في نحورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ونعوذ بك من شرورهم. یا الله قرآن والا د دینه په امن کې. یا الله د قرآن مراکز د دینه په امن کې. یا الله د قرآن ډلې د دینه په امن کې. یا الله د دې دا شر د دې په دې خپل منځ کې واچوې. یا الله په دې کویانو کې دې په خپله واچوې. یا الله ته ورسره پوه شي. یا الله ته ورسره پوه شي. یا الله ستانه عظیم کتاب چې مونږ دا ټوټه پوټه اول په دې کوو، پوره آخر نشو ادا کولی. خو الله مونږ ته دې لوی نعمت نه چې څنګه تا دنیا کې نه یو محروم کړي، او دا هم تمه ده ستا د دربار نه چې ته به نه آینده ژوند کې نه محرومې مونږه. نو الله په قبر کې، په حالت د برزخ کې، او د میدان د قیامت د سختو نه هم د دې په سبب مونږ له نجات راکړي. یا الله دا زمونږ دپاره شفاعت کوونکي وګرځئ. یا الله دا زمونږ دپاره شفاعت کوونکي وګرځئ. یا الله مونږ د دې جوګه کې یو دومره توفیق راکړي چې د دې د شفاعت کولو اهل شو. یا الله چې د دې د شفاعت نه محروم نشو. یا الله دا ټول هر څه ستا په رحم و کرم کېږي. یا الله ستا دربار نه ناامیده نه یو. الله ستا د دربار نه نه یو ناامیده. الله یو ځل بیا وایو چې هغه کارونه چې کوم مونږ ستا د دې کتاب نه مشغوله کوي، الله تر څو چې زمونږ ژوند دی دا مونږ ته زمونږ په سترګو نه ښیه. الله دا مونږ ته زمونږ په سترګو مه ښیه، او تر آخرو سلګو پورې، آخر حیاته پورې مونږ د خپل کتاب خدمت واخلي، او مونږ دپاره شفاعت کوونکي وګرځئ. یا الله چې کوم ملګري دلته موجود دي یا غایب دي، او د هغې څه مطالبات دي، دعاګانې دي، حوایج دي، الله ته په هغې ښه پوهېږې. الله ته قادر مطلق یې. الله ستا قدرت عظیم دی. الله ستا علم عظیم دی. الله دغې خلکو چې کومې دعاګانې غوښتې دي، الله هغه کې په خپل رحم و کرم الله د هغه دعاګانې ولې قبولې کړي. الله هغه مطالبات ولې پوره کړي. الله مونږ په دې وړو خولو باندې ستا دربار کې سفارش کوو، الله قبولې کړي. یا الله کو زمونږ خولې وړې دي، خو ستا دربار ډېر لوی دی. یا الله کو مونږ سیاکار یو، خو ته ډېر رحم والی. یا الله مونږ ته دې جوګه نه یو چې ستا دربار ته لاس اوږده کړو. یا الله ډېر کمزور یو، خو یا الله ستا رحم ډېر زورور دی. یا الله ستا رسول فرمایلی دي، ستا نه نقل کړي دي، ستا قول یې ګرځولی دی چې ان رحمتي غلبت غضبي. یا الله نو دغه رحمت چې ستا غالب دی په غضب باندې، نو یا الله د هغې رحمت طلبګار یو. یا الله دا رحمت دې په مونږ باندې غالب کړي، او الله د کومو ګناهونو د وجې چې مونږ د غضب لایق یو، الله غضب مغلوب کړي. الله ستا یو خوږ دوست، ستا یو ولی الله دا فرمایلی دي چې څوک سوره اخلاص ډېر لولي، د هغې په سبب ته الله غضب دفع کوي. الله په دې مناسبت دا صورت موږ ستا دربار کې وړاندې کوو چې موږ د دې غضب نه په امن کې چې بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله تاکو په موږ باندې غضب اراده کړي، زموږ د اعمالو د وجې الله د دې صورت په وسیله باندې هغه مونږ دفع کړي. یا الله دا خپل غضبونه عذابونه مونږ نه لرې کړي. یا الله مونږ تحمل نشو کولی، ډېر کمزوري یو. یا الله کوم دولت باندې چې مونږ مالامال کړي قرآن، خاص کر په هغې کې ایمان او توحید، الله دا زمونږ نصیب کړي. الله زمونږ آخره خاتمه په دې راولي.
الله زمونږ اخره خاتمه په دې باندې راولي. الله زمونږ اخره خاتمه په دې باندې راولي چې لا اله الا انت، لا اله الا انت. یا الله موږ ته زمونږ ګناهونه وبخې. یا الله زمونږ ته زمونږ د ګناهونو معافي وکړي. یا الله زمونږ مشرانو چا د قرآن خدمت کړی دی یا چا په ایمان راوړی دی، هسې ورسره مینه کوله، الله د هغې ټولو په حال رحم وکړي. الله هغې ته مغفرت او بخښنه ورکړي. هغې باره کې الله ستا د کتاب په دې خوږو الفاظو دا دعا کوو چې ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. یا الله حاضرینو کې یا غایبینو کې چې کوم بیماران دي الله شفا ولا ورکړي. الله رحم معامله ورسره وکړي. الله خپل رحم پرې وکړي. یا الله ستا رحم ډېر فراخه دی. یا الله موږ د هغې یا الله موږ د هغې نه مه محرومې. الله موږ هېڅ بېسه وبخې. الله هېڅ بېسه مو بخې. الله په خپل رحم و کرم جنت ته داخل کړي. الله په خپل رحم و کرم د جهنم نه بچ کړي. الله په خپل رحم و کرم د قبر د عذاب نه بچ کړي. الله په خپل رحم و کرم په دنیا کې چې کومې فتنې دي دې نه محفوظ کړي. یا الله موږ سره د رحم معامله وکړي. یا الله ستا نه ستا عدل نه غواړو. یا الله ستا نه ستا عدل نه غواړو، ستا نه رحم غواړو. الله موږ سره د رحم معامله وکړي. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا ولا تغضب علينا، اللهم لا تغضب علينا، اللهم لا تغضب علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا الله اخر کې بیا یو ځل دا وایو چې زمونږ څومره ژوند دی دا د خپل کتاب په خدمت کې ولګوي. یا الله موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. او یا الله دا زمونږ دپاره شفیع وګرځي. یا الله د دې شفاعت زمونږ په باب کې قبول کړي. یا الله، یا الله زمونږ دعاګانې مه واپس کړي. یا الله زمونږ دعاګانې مه واپس کړي. الله میاشت مبارکه ده، ورځ مبارک، جمعې ورځ ده او مقام مبارک دی، مسجد دی. الله مسجد هم ستا په کورونو کې یو کور د ستا کور ته راغلي وو. لا تردنا خائبین. الله خپل کور نه هم تش لاس مه واپس کړي. یا الله مجلس هم بابرکته دی، ستا د کتاب مجلس دی، ستا د کتاب اختتامی مجلس دی. یا الله زموږ دعا قبوله کړي. اللهم اجب دعاءنا، اللهم اجب دعاءنا، اللهم اجب دعاءنا ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين. یا الله آخر کې بیا وایي چې دنیا کې زموږ په حال رحم وکړي، آخرت کې زموږ په حال رحم وکړي، او په خپل رحم و کرم جنت ته داخل کړي، او په خپل رحم و کرم د جهنم نه بچ کړي. الله هغې بدبختونه مونږ مه ګرځئ چې میاشت د رمضان پې تېره شوله او تا ورته بښنه ونه کړله. الله هغې بدبختونه مونږ مه ګرځئ چې میاشت د رمضان پې تېره شوله او هغې تا د جهنم د اور نه آزاد نه کړل. الله په خپل رحم و کرم باندې مونږ سره دغه معامله وکړي چې جهنم نه بچ کړي او جنت ته هم داخل کړي، او زمونږ په حال باندې رحم وکړي. برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.